نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي پنځم پارکه دوم سلوختم آیات مبارکنا سورہ نساء کی زمونږ درس ده یا ایها الذین هغه کسانو اوتل کتاب چې درکړې شوی د کتاب آمنو ایمان روڑی بما نزلنا پاہاغ کتاب چرالی گلی دے منگا مصدقا لما تصدیق کون کے داغ کتاب معکم چتاسو سردے من قبل مخکد دینا نتمس وجوہن انت میں سوجوہن شروان بکڑو مخنا فنردها نواپس بکو دیل علی ادبارها پشاگانو دی گرد دی جملے فنردها علی ادبارها یا دو تفسیرون دی یا یو دے یو دادی چی مخونا بمحوکو وهو ردها الى الادبار اے دا مخ بشا طرف لواپس کی او دا سٹ طرف بدی مخی لکی او سترگی با شا طرف لشی یو مقصد دا آیات دارے او دویم مقصد دارے محوبکم مخنا اذا مخببل کل ہوارکو فلا يبقى لها سمع ولا بصر نبپک غوک پاتی شی او نسترگی او نسن خپوزا ومع ذلك نردها الى ناحية الادبار او سرد دین شات بهم واپس کو تو ګور دو عذابونه شول سو په پوښوي بیا ها او نلعنهم یا وفلانت کذوی کما لعنا اصحاب السبت لکه څنګه چې پلانت کړیو مونږ خاوندان د ورځې د هفتې وکان امر الله مفعولا او ذکر د الله مفعولا کړي شوی الله چې سوی غخا مخا کیږي ان الله بشک الله لا یغفر نبخي ان یشرک به
چې شرک کړی شي د الله سره اے چا د الله سره شرک کو په دې شرک مړ شو نو الله ان بخي دا یاد معنا ده دا نه کوي چې او ژوندې سړې دی او شرک کو او دې اوستوبي او باسي نو ګنې الله به نه معاف کوي ويغفر معاف کوي ما هغه ګناهونه دون ذلک چې هغه خطه د دې شرک نه دي کبائر دی یا صغائر دی لمن یشاء چاله چې خوښي لګور د شرک او کفر نه علاوه نور گناهونه د الله د مشیت دلان دي که خوښي به توبه به معاف کی او که خوښه نشولاغه په مقدار به سزا ورکی ومن یشرک بالله ارغچا چې شرک کو د الله سره فقد افترى اثما عظیما نو بشکا جوړ کړي د ګناه لویا علم ترت غورن الى الذين هكسانو تيزكون انفسهم چې ځانونه پاک پاک کړي اے مراد یهود دی خو حکم د قران عام وی ځانونه پاک پاک کړي د پاکي داوي کړي بل الله یزکی من یشاء بلکہ اللہ پاک ویا چالے چې خوښي ولا یظلمون فتیلا ظلم بو نکړي شي د دوی سرا فتیلا په برابرۍ د نری تار د کجور داډو کې اې د کجور داډو کې پمنس کې او تار وی نو هغه تفتیل وی یادی پر وګورئ اهل علم لیکلي ادا سي ګوتو لزور ورکه او دا ګوتو اومږي د دې په دې منس کې نره غنته خیره وی دې تفتیل وی الفتیل ما خرج بین اصبعیک وکفیک من الوسخ دو گوتی دی اومگلی او د دې پمنس کی کم خیره جوړ شو یا گوت دی راسی پتلی مانی والا د دې کیا غنره غنتی خیره غی تفتیل وی ولا یظلمون فتیلا ظلم بو نکړي شي د دوی سره په برابرۍ د نری تار د کجوري لاړو کی اگر دی یهودو بد پاکی داوی کولی مسلمانانو توي ځان کیا جزیرا ولی اسید دروغ داوی مکوي ګور د دروغ داوی شوی سوره مائده آیات ځان سرولی کې تلسم اگر کراړه وینا دای بو نحنو ابناء الله واحباؤه یهود بوئی مونږ د الله زامن یو او مونږه دوستان یو اسوره بقره کې در لثیر شل تایید لکی آیات یو سلی ولسم وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا دا د زید ځان نداوی وی اباز سلف ویل دی ویلا ذنوب لنا وما فعلناه نهارا غفر لنا ليلا زمون گناهونه نشتا مونږ چې درز سوکو نو عدال د شپې معاف شي او چې د شپې وکو واره له ورځې معاف شي ونحنو کالاطفال فی عدم الذنوب مونږ د گناهونو په نشوالي کې د ماشومان غنتیو
دا به د ځان تزکی ویلی یا به د یو بلوی وګوره د ځان د تزکیو د پاکو نه من راغلی دا دیو جن وګوره د ځان بم نه کې ځنی وخت د جلسو او تقریرونو کې د شریعت نه خلاف یو کار دا دی چې څوک تقریر لرا غواړي نو به هغه بشمار تعریفونه وکي مخامخ د چا تعریفونه کول احادیثو کې د دې نسمر من راغلي دغه شان آیات سوره نجم کې مراغله وګورئ سوره نجم وشتمه پارک راځي او داغي ومدیر شم نمبر آیات وګورئ د سوره نجم وشتمه پارکی سوره نجم راځي او داغی آیات مبارک وګورئ وشتم نمبر آیات مبارک داغی 2 نمبر وګورئ 2 وګد یاد دے رب العالمین فرمائی الذين يجتنبون كبائر الاثم اغه خلق چې ځانونه ساتي د لوی ګناهونو والفواحش او د بی حیايونا الا لمن مگر چې واړه د ګناهونو ندي نو دا الله به تو به معاف کی خو کزان د لوی نساتی ان ربک واسع المغفرہ بیشک استارب د فراخ بخن خاونه وهو علم بكم د الله خپو پتاسو اذ انشاکم کله چې پیدا کړی وای تاسو په زمن د خپل نیک کې من الارض دزمکنا واذا انتم کله چې وای تاسو جنتن پټ پرات فی بطون امهاتکم پخیٹو د میندستاسو کی فلا تزکوا انفسکم نزانون پاک مکوئی هو اعلم بمن اتقام دا اللہ خپو دی پاغچا چی غزان ساتی دنا فرمانونا زان ساتی دنا فرمانونا وګوره کې اوسره په خپل تعریفونو راشي نو دا خبره ډېر درست نه بلکې شریعت مناو کا بلکې ځان کې عاجزی دی راولي امام بخاری رحم الله کتاب الایمان کې د ابن ابي ملیکہ رحم الله قول ذکر کړي او یدرکت 30 من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق وما يديرش د الله د پیغمبر صحابه کرام من الملاقات شو هر یو په پزان د منافقت نه یریدو د ځان تعریفونه او پاکي دي څوک نه کوي اسی داوی دې نه کوي ځکه پداو کار نه کیږي تر سوچ حقیقت موجود نوی انظر گورا کیف یفترون علی اللہ الكذب سرنگ دی جوڑوی پا اللہ مانی دروغ گورا سرنگ دی پا اللہ دروغ جوڑی وکفا بہی دبیہی ضمیر دی افتراء تراجے کافی دی دا دروغ ددوی اسم مبینا گناہ کارا اے ددوی دا دروغ دا گناہ کارا دگرد دزان دا پاکو بیانو لنا شریعت کے من راغنے دا من راغلی دا حدیث کے راغلی دی دا حدیث دے دا بخاری شریف
عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی اللہ عنہ نبیه وی یو سړی د الله د حبیب مخ کې ذکر شفاعن علیه رجل خیرا یو سړی دا غدیر د خیر صفاتونو کل د الله حبیب ورته وی حق قطعت عنک صاحبک تعجب دے تعالی رتا خو ضرور سٹ کٹ کو بار بار وی دا حدیث دے د بخاری شریف یو بل حدیث راغله دے او دا د مسند احمد دے معاویہ رضی اللہ عنہ وی ماوری دی د رسول اللہ علیہ السلام نا چې فرمایلی یاکم والتمادح فإنه أذبه خبردار دمته نزان ساتي دا خو ذبح دا دیتے ګور ذبح وی وکفا به اسم مبینا ابای به زمیر ستر راځي دغه علماء دا شانه جن ناس ته عبد الله به زمیر سمعنا موکا دل تراش دې لراش دل تراش اکا نمبر دې ټول راواله بچیا ستا خو نشته ته ماسو پیری دغه کې خو بس خیال نه کې اوس دې به زمیر خبر شه په خپل ځان سره لوبي مو بغیر دلته کې دلته مال مخامخ کې دې به دا زمیر څه راځي اته ولا ګورې نه ګورې ولا نه کوم ځای نه داسې خدای چې بس سره ودبي او لوبي بکای تا پټول درس کې لوبي وکي وکفا به کافی دی پدی دروغ سرا اسم مبینا گناہ کارا علم ترت گورن الذین حق کسانتا اوتو نصیبا من الكتاب چیت ورکڑ شوید سیسا د علم د کتابنا یؤمنون به ایمان ساتھی بالجبت والطاغوت پجادوگر او پشیطان عمر رضی اللہ عنہ نے تفسیر دے چی الجبت نہ مراد جادو دے پجادو ایمان نے اطاغوت شیطان نے امام مجاہد وی طاغوت سوک دے شیطان دے پر شکل دے انسان کی خلق ورت فیصلی وڑی آغا د قرآن و سنت مقابله کی د ځان د خېټې غلط فیصلی کوي اد طاغوت معنا در تمخ کی تیر و د امام مالک رحمت الله علینا وی کل ما يعبد من دون الله عز وجل هر غشی چې داغي بندگی او عبادت کیږي ما سوا د الله نه نو دې طاغوت وی یو قول دام دے د سلف طاغوت سوق دے کعب ابن الاشرف دی یہود ناکار مولاو او د الله حبیب تبیر تکلیف رسولو او د طاغوت یو معنا دل علماء په کاهن سره کړي تروي تي چې هغه داوی کوي چې ز په غیب پوهېږم او د غیب د پویدو دعوی کوي یؤمنون بالجبت والطاغوت ایمان ساتي دی په جادو او په شیطان ويقولون وایدی للذین کسانو تکفروا چې کافر دي هؤلاء دا کافران اهدا ډېر په هدایت دي من الذين داغ کسانونا آمنو چه مومنان دی سبیلا پلارکی یرو اداد مومنانونا پلارکی دیر سمنی
بعض اهل المدلتا یو واقعا ذکر کړي وې دی يهود یو وفد مکه مکرمه تلاړو راز بازي د مشرکانو سره جوړولو د الله د حبيب په مقابله کې دای ورته ویدار لوای تاسو بنیاد یې مو خوام یو مون په حق یو کدا پیغمبر وستاسو سدین له ګور الله د کور خدمت کو حاجیان باندې خوراک او روټي تقسیمو او د الله حبيب حضور دین پرې خو یو نوې شروع کړي ردی وای تاسو په حق یې تاسو په حق یې د الله د حبيب او د مؤمنانو مقابله کې وای اولئک الذین دها خلق دې لعنهم الله چې دی الله پلانت کړی دي او د خپل رحمت نه لری کړی دي ومن يلعن الله هر غسوک چې له پلانت کی فلن تجد له نصيرا نو هرگز ومنومي داوی د فارسو کیم دادی ور په باز کارونو سړې د الله د لعنت مستحق جوړي علماء را جمع کړي دي دلته نو مختصر واوري چې الله موږ د لعنت د کارونو نه بچ کی د بازي ګناهونو د وجنه د الله حبيب ویلي چې دا ګناه والا لعنتی دی ادا پاخه خالونه چې څوک لګي څوک لګي او چاته لګي په دې ټول باندې لعنت ته لکه خزي په مخونو باندې پاخه خالونه لګي بازي سړی خپل نوم پلاس باندې لګي دام په خال کې راځي نو ملي کله یو کچا خال له خزي د زینت د پارا کچا خالونه لګي نو سلف د دې اجازت کړي ویختو سره نور ویخت په وسکه چیرې د زنانه د سر دا ویختل ویخ کارشي نو واصله او مستوصله سو کې کوي او سو ور سره دا سې کوي نو پدې ټول لعنت دې اوس کو په سر کې ویخت کړیا بھائی ګیره روزانه پرې کوي لري کوي اثر کې څه کوي سر نه پټه جوړ کړو سب بھائی خلکو بغنم جوار جرته په پټی کې کړل په سر کې ویخت کړیا بھائی یو ځل یې سره حج کړو ټول سر دا کوپړای داسې ګیر چاپیرا لکه پریشن شو شمارته دا دې چل کړي مې د سر پریشن دې کړي سر په خندا شو وې دا مې سر کې ویخت کړل خو سمه نو خړو بیا ما بای رجی ویخت په واسکه ویخت کری دای باندې څه شهره دای باندې لعنت دې روزه نړۍ کوي دا غاخونه یو قسم سوان کوي نو بیا پکې بوډای زنانا او بوډا سړی دا سخکاری ته بوي چې دا ځوان دی سود چې خوري او ور کوي ا د سود په معاملې کې سو گواه دی او لیکل کوي نو پدوی باندې لعنت دی او لعن المحلل والمحلل له یو سړي خزل درې طلاق ورکل نسوک چې ورته حلال کوي پدم لعنت دی او چاله چې حلال کیږي پدیم د الله او د رسول لعنت ته غلبانه ګور لعنت ویلې د شراب پسکون کی باندې لعنت ویلې سو کې نه جوړای سو کې جوړای سو کې خرڅای سو کې اخلي سو کې پیسې خوري لعنت ویلې د پاغه چا چې د زمکی پولی او نخې مټ مټاوي لکه د باز زمیدارو کاری نور ازمکه اشاره پرته دا اپولی سره لګیا دی یو ځل به چالوی را پلانې بوډا بیړې نیک سره راغو خاندل وتا غو خاندل وې دې ډېر نظر لګی دا وېساری پخره سور پټی له بوزي نو بس پولی له ورو رسای خو دې نو په دې سپینه ګیره بس پولی وای
او یو سړی پورا ختمه کړي و وای ته خوش طبيعته کوم ته خبره ده چې پوي بشي پکې نه نو هغه ولې وی تا خو ختمه کړي وی هغه له پاتې ده پاتې نه مقصد دا چې دنیا په عزت نو ختمه کړي دی وی پاتې ده چې ختمه دي کنه څنګه دنیا در پاتې ده کدا تا نه پاتې وي نو ټول ازمکه د شاړه پرته دا او د بل پولي وي یو ځل یو کس راغی آیو مړ دی ژوندې وای زمو پټی کې ونه وای سوره دې پس چلاړم ناغه غبل پلاغا پوت ریدل دوبره پوله والے جوړه اپ ځان پر څه کړي نو پدی لعنت ویلې چې دې د زمکی پوله وای پر دې حق رانی شي څوک چې په مور پر لعنت وای پدې الله لعنت وای اے چا یو ژوندې شی ځان ته نخ جوړ کړي او په غشو پډزو یولي نو پدای باندې لعنت ده او لعن المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء اے سړې د خزان نه سجوړ کړي د خزو غنته او خزد او ځان نه د سړو غنته جوړ کړي نو پدوی د الله لعنت ده خزان نه سړې جوړ کړي او سړی د ځان نه خزه جوړ کړي څوک چې غیر الله په نوم ذبح کوي نو پد لعنت ده چا چې دین کې بدعت پیدا کو یادا سے بدعتی کے زیور کو نو پد لعنت ده ولعن المصورین څوک چې تصویرونه جوړي د جاندارو نو پدوی لعنت ده ولعن من عمل عمل قوم لوط سوق چې د قوم لوط غنته عمل کوي نو فدوی لعنت ده مور پلار سوق بیزتی کوي نو فدلعنت ده چا چړون د لارې نه کوکو لارې په غلطه کال کباز خلق ور سره ټوکی مسخري کوي دارنګ لعنت ده پاغه چا چې زناور له په مخ داغ ورکو چا مسلمان ته ضرر رسول په دلانت ده د سره سمکر فریب او دوکاو کا دارنګ د الله حبیب ویلی کومه زنانا چې د قبرونو زیارتونو تزي نو پدوی لعنت ده څوک چې په قبرونو جمعاتونه جوړي دیوی په بلای نو پدوی لعنت ده چا چې خزي تدا سي خبريو کې چې خاون سره روانه کا اے بازي خزي لوي یرستادم خاون دي وای دا خو زمانه په خوا به تختې دلې خبري ولا کوي بس خزي خاون سره روانه کا نو پد دا الله لعنت دې وګوره دا ټول کارونه د لعنت دی علامه حافظ ابن قیم رحم الله دا پال جواب الکافی کی دا احادیثو پرانا کې راجم کړي دي نورم قران او سنت کې ډېرو اعمال د وجن لعنت ته ام لهم نصیب آیا شتد دوی د پارسیسا او برخا من الملک د بادشاہینا اے د یهودو په بادشاہی د الله کې صبر خشتا فاذا الله یوتون الناس نخیرا نو پدغه وخت کې وربن کې دی خلقو تا په برابرۍ دا غنری داغ د کجوري دا ډوکی اې دې آیات کې وایي چې يهود ګور ډېر بخیل دي ادمر کینا او حسد دې کنا وای کې شردا دنیا او بادشاہی د دوی پلاسو کې شواب نو د کجوري دا اډو کی د دا غمر بمتشال ورن کی نو په دنیا کې د ټول نلوی بخیل الوی د حسد خاندان دا يهود دي آیا شته د دوی د پارا نصیب صبرخ من الملک د بادشاہینا فاذا لا يؤتون الناس ان پدغه وخت کې وربن کې د خلقو تا
نقیرا پبرابری د نری داغ د کجوری داڑو کی ام یحسدون الناس بلکہ حسد کوي دا یهود د خلق سرا اے د الله د حبیب او د مؤمنانو سرا علاما فغصبانی آتاهم الله من فضله چې ورکړي دي دوی ته الله د خپل مهربانینا فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب نو بشک ورکړو موږ اولاد د ابراهیم علیه السلام ته کتاب والحکمت او پیغمبري اے زمانه پیغمبر سره پدی دشمنی دا چې ما ول کتاب ورکو او ما ول پیغمبري ورکا نو دا خود ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې مډېرو ته جنسي کتابونه ورکړیو والحکمت پیغمبري می ورکړیو موسی علیہ السلام نے تورات شریف ورکړیو عیسی علیہ السلام ته انجیل شریف ورکړیو داؤد علیہ السلام ته زبور شریف ملاو نو بیا خو پکار دې کدا د دشمنی وجه د چې پیغمبرانو سره ممکن وي ګور دا منای ابل په لذت کوي نو خیری پیغمبر نه منای واتیناهم ملکا عظیما ورکړي ومغه وی تبار شاهلویا فمنهم نزنید دوید امتون منعصو کو آمن بیهی چی ایمان روڑیو بیهی پدیبانے بازی پدی کتابونو ایمان روڑیو ومنهم من صدانو او زنی پکی حاغسوکو چی مخیڑولیو دینا وکفا بجہنم سعیرا او کافی دے جہنم سعیرا سوزون کے ددا سے خلق دپارا ان الذین بیشک حق کسان کفرو چی کافر دی انکار کرنے بی آیاتنا زمون دایاتوننا سوف نسلیہم نارا زرد چی وردن بکمون دوی اورتا کلما نضجت ہر کل چوب سوزی جلودهم سرمنی ددوی بدلناهم جلودا بدل کی براولم دوی لر سرمنی غیرها الى وددینا لیذوق العذاب دید پارچوسکی دی عذاب ان اللہ بیشک اللہ کان عزیزا حکیما دے زورور او حکمت والا اے ګور په یو سات کې بپ زورګونه کارته سرمنه سوځي الله دې مونږ ټول ته پناه راکړي حسن بصری رحمت الله علیه قول مصنف د ابن ابي شيبه کې ذکر نے وی درز په مقدار با او یاز رکرت سرمن سوزی بیا به واپس کیږي نو سرمن چې سوزی بیا بنوي راولي اې دې سوال مفسرینو ذکر کړي نو دا غي جواب هم کړي وای نو سرمن خو ګنا نه وکړي هغه کومه زړه سرمن د بدن سروا ندی بدن والا گناہ کړي ونو کدا سوزي نو نوې سکړي نو وای نوې نه مراد هغه نوې د چې ماده اصلي موجوده ده اصلي ماده سره لکه ته زرګر لوي چې د دې ګوته نه مال یې والا جوړه کا نو ضرب شکل بدل شو خو زر هغه زر دی کنه یره وېدا ګوتره له بدله کبل ته جوړه کا نو بدل شو خو زر اغه زر دی نو دلته تبدیلی براشي خوشه با غزونوي نګور اصل بدل نه دی بلکې صفت بدل نه لکه تبدیل او تغییر داغي او وجد تمخ کی ذکر وا تبدیل وی صفت بدلے دوتا او تغییر وی ذات بدلے دوتا
بازی وی دیده کی د سرمنو نه مراد سرابیل لی ایدیت د اور د اوسپنې قمیصونه واچول شي لکه وګورئ تاسو سورہ ابراهیم وګورئ د دیار لسمه فارې په آخر کې سورہ ابراهیم وګورئ د دیار لسمه فارې په آخر کې آیات دې 50 نمبر سرابیلهم من قطران کمی سندوی دابوی د تانبی ویلی کړي شوینا اے کفارو تا جهنميانو تکم کمی سن به چولی دابد تانبی ویلی کړي شوی وتغشا وجوههم النار او پټب کی مخونو دوی لرا اور د جهنم یاد دې کی جلود نہ مراد سرابیل لی نو دغه چې سوځي بیا به واپس کیږي کلمہ نوجت جلودها کله چې بسوځي سرمنی د دوی بدلناهم جلودا بدل کی براولهم دوی لر سرمنی غیرها علاوه دین علی یذوق العذاب دین پارش دی وسکی عذاب ان الله بیشک الله کان عزیزا حکیما دے زور و حکمت والا اللهم لا تجعلنا منهم والذین کسان آمنوا چې مؤمنان دی وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک سندخلهم جنات زرد چې وردن بکودای جنتون تا تجری من تحتها الانهار چې بهيږي ولان داغین نهرنا خالدین فیها همیشه وي دی پاغه کې بدن همیشه ولهم فیها ازواج مطهره او دوی د پاره پدی جنتونو کې بیبیان به پاکه کړي شوی اې د دنیا د بیبیانو نا او د آخرت دهرنا وندخلهم ذلا ذلیلا وردن بکوی سوری امیشتا اوگد سوری تا یا اوگد سوری تا بدئی وردن کو ویدا بد عرش سوری چا ابا غدو ختمی گینا او ذلن ذلیلا گر سوری لوی چی پاغے کے دنور اثرات ڈوینا اخرت کی او جنت کی د دنیا غوندې ګرمي او ګرم هوا نشتا التبصوري دونو د بنگلو او دا بدایمی وی الت ګرمي نشتا خو الله خطاب کوي د بندگانو سره کم چې د دې په عقل کې راضي لکه ګور جنت کې بسبا او بیگانی وی ولهم رزقهم فیها بکرتا و عشیا دید پار خوراک بی پا جنت کی سحر و مازیگر تو جنت کی خو سحر و مازیگر نشتا نو پورا آرام بی ان اللہ یأمرکم بیشک اللہ حکم کویتا ستا اے دا رب حکم نے انتو عدو الامانات دا چور کئی امانتون الہ لها حقدارانو دا غیتا و اذا حکمتم کلچ فیصلک ویتاسو بین الناس فمن دخلکو کی ان تحکمو بالعدل دا چ فیصلو کئی پینصاف ان اللہ بیشک اللہ نعم خدہا یعظکم بی چه نصیحت در کوي تاسو ته پاغي سرا ان الله بیشک الله کان سمیعا اوریدن کے بصیرا اولیدن کے اے دا یو لوی جامع آیات ته وی ټول دین را جمع کړي
امام قرطبی وی هذه الآیت من امهات الاحکام تضمنت جمیع الدین والشرع. دا آیات د امهات الاحکام نه ټول دین او شریعت را جمع کړي. او دی کی ان الله یامرکم کی خطاب چاله ده، نو دا خطاب د مسلمانانو د ملکونو هغه اسلامی مشرانو ته ده. اول نبی علیہ السلام ته بیا چې څوک د مسلمانانو مشر ده نو هغه ته حکم نه چې ګور حقدار ہوتا د حکومت دا عہدے ورکړي. ورکل چې اهل سړی په عہده راشي نه به غلط کار نه کوي. دا د قیامت علامه ده. وی کله چې نا اهل لکارونه اوس پارل شول نو پوه شي چې قیامت راغی. آیات د نزول وجداوا عثمان ابن ابي طلحه او د ترزوی او شیبه ابن عثمان ابن ابي طلحه د مکی د فتح په وخت کې دا دواړه کافرو د کعبه شریفی د دروازې چابیان د دوی سره وي. د ایمان بیا راوړې ډېرو خلقو د الله د حبیب نه د چابیانو مطالبه وکا. د الله حبیب عثمان او شیبه او غختو وی والیدا دا وتاسو سره میشوي د تاسو د لاسو نه بینالی مگر ظالم بیلی. اوسم د کعبه چابیانې د دغه خاندان سره دی. نګور آیات عام دے پټولو کارونو کې. اے بادشاہ ته وي ګور خلکو له وي بادشاہ جوړوي نو دا سم سړی جوړ کړي چې هغه خو اهل وي. نو بادشاہ له وي چې وزیر جوړه نو سم جوړ کا. نو کله تحصیل او د ضلع مشر جوړه نو سم جوړ کا. سم جوړ کا. اګور کنا اهل لکار اوس پاره شو کنا. اوس ګور داسې چې اوس رشوتونه لري. نو یو اهل ډاکټرو او قابلو په ډاکټرۍ پویدو هغه ډاکټر نشو او یو نا اهل په پیسو ډاکټر شو. یو انجینیر او خو قابل خو یو بل نا اهل دی هغه په پیسو انجینیر شو او اهل انجینیر نشو. تبای نو ملک وګور رواني کی پدې بیا هر ځای کې نا اهل ناس ته هغه دې اهل نه دي. ور کفارم زمون په دین باندې عمل کړي اگر چې دي کافر نو ملکونه سم دي. اهل علم یو واقعا ذکر کړی دلته وای دا امریکای او صدر دې چې صدر شو د سکولي او استاد او هغه د نوکرۍ نه بیا رخصت شوه. ناغه خپل استاد ولوي چې مال به حکومت کې دا مرتبه راکې دې منصب باندې بما مقرره. وګوره یو کافر خپل استاد لوي و یو خطو حکومت ریټایر کړي نور ستا دماغ کار کول ته نو کرای نه رخصتول نه بل ته دې منصب اهل نه. وګوره نا اهل لکه تعالی گاڑی ملاو دی یو غیر ډریور لري ورکو نو چې تر دې دوړي پورې رسي سور نقصان وکړي. نا اهل لږ شی ملاو شو غو سوران کو تبای کو کنا. دا د قیامت علامه ده چې د وړو کی مشر نواله ترلوي پوری بټول نه اهل شي. ا دې په دنیاي کارونو کې دیني کې
امام هغه څوک دی چې په امامتۍ نه پوهېږي نه ورته د مونځ پته شته خو تش ټیټېږي پورته کېږي خلکو له تراویح په یو پاو کې ختمه یا بھائی نو چې امام په یو پاو کې ختم کړي نو ملک بروانېږي که نه ها بھائی مفتی کې نولې نه غریب څه شی دی هېڅ نه دی اوس ډېر الله دې معافي وکړي د جړا مقام دی ډېر د علم په جامه د فتوی په شکل کې رشوتونه اخلي دمو د کلی څخه خلکو نه مې ولېږل مې لاړ بشه دا یې مو سره خبرې نه کوي بیا یو پکې راغی لکه د حاکمانو بار سړی ګرځي نو هغه دې تراشي وي هغه د دې افسر او د دې رشوت کوونکي په منځ کې مسله جوړي وی یو کس را پسې بار وروته د مفتی د کوټې نه وی ګوره څه پیسې میشي ورکړي چې فتوا درل کی په خبر ورسېږي کنه نو چې سمور کل خبرې مې شروع کې نو حال نن دا دی چې د علم مسله بلاسه ده اوبای نا اهل مدرس دی نا اهل مشر دی نو چې شی نا اهل ته ملاو شو نو بس دنیا بروانی ګل الله حبیب وای اذا اسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه صحابی ته وای چې کله کارونه نا اهل ته ملاو شول نو بیا د قیامت په انتظار یا اچھا اهل له ملاو شول محمود غزنوی رحمت الله علیه بارک راغلی دا الله فولیاء او کی ولوی ولی او بادشاہ عجیب واقعه ده وی وزیران او دې راجم کل وی چې ته مظلوم جاری مال خوب ناراضي وګورې و لټوي چې څه چلې چې ته مظلوم جړه کوي مال خوب ناراضي نه یو ګرځیدل خو خبره معلومه نکا نو بد خپل روته ګرځي چې وی کتر یو سړی دې ناس ته جاړي نی پیجه نشي دا خلیفہ دی او بادشاہ وخت ته ویول جاړي هغه ورته اول حل نه وی یعنی یو سړی دې ما کور ته بیزتای لراځي نو بس زما وس نه کیږي ز بار روزم جاړم نو ویخا دې کله راځي مال به بیا حل وي درباریانو ته وی دا یو سړی وی کړه شپې راغی کله راځي راغی ورې چې منې نه کوي دا سړی بي عزتۍ لراغی بیا د کور ته نو دې زر خلیفہ پس راغی ناغه تور راواغست نه فوج ځان سره روان کړي نه بل څوک روان کړي دې سړی ته وی مان چې مخ کې لړ شي دیو مړکا ناغه دیو مړکا د بس غسړی نه سروالو بس اخو ختم کو بیا ولوي دیو بلکوس د جوړیه بلکوي کتل دا الحمدلله وی تا چې مال وی چې بیزتی کوي نو ما وی دا زما پر رشتہ دارو کې خامخاسو کی بل څوک دا څنګه ضرور دی چې قانون د الله د کتاب دی او د راضي بیزتی لا وای دا دیو مې درمانه زکم لکماوي کزوی می ک بچی می چې ځل ته سروام بیا برستو ګورو اسینه چې تصرف په ودکم او بیا هغه ته وی ک سړه ډوړی درکړای لګراواله نا سړه ډوړی راوغستا وی قسم می خوړلو چې ته هغه ډوړی نه خورم چې دې مظلوم تپوس مې نه کړي دا زموږ د اسلام تاریخ او دا زموږ بادشاہات یک سړی ډوډۍ ګرځې دې نشپ سور زیو شو قسم می خوړلې چې ما د دې مظلوم د حیات پوس نه کړي او نن دې نن حال سره تاسو ګورئ نو د هر چا زړه دې خلې تراغله تاسو تاریخ وګورئ حضرت امیر المؤمنین به د مدینه منورې د ګډو بيزو خیالم ساتل یو سړي بټوله غیا واغستنه هغه باندې پابندي ولګوره وېڅ چې دا ټوله غیا په بیا واله د مدینه د غریبانو ته دای دا بيزي او ګډي به کوم ځای نه خوراک کوي
نو یو بادشاہ سره چې د رعیت د ګډو بزوسی دا غیم غمی زور اهل لک شر مسله ملاو شو کنا اهل لک لاسو کی سرال ټول مسله بسمشي حضرت یوسف علیہ السلام وایي چې قحط راغله او بادشاہ دی یو وخت به ډوډۍ خوړه نو باز وزرا ورته کمزور شوی دا ډوډۍ لږ دوه وخت خورا وینا چې زموږ ماته بدلوږي سپته لکه قحط راغله چې زوګم نو مال په پته ولګي چې یوګي له څومره تکلیفي او چې زتګم نو مال په پته ولګي چې دل څومره تکلیفي دا ګوره یو جامع آیات دې او امانت سلوي چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها علماء لیکلي امانت په هر یو شي کې وي او دس کې امانت دې او خیانت هم دې مسکم دے زکات کم دے جنابت کم دے روجہ کم امانت و خیانت دے پپیمانا و تلکم دے اللہ حکم کئی چور کئی امانتنا اہل داغیتا نگورکا اہل لہر شے ملاوشو نو مسئلہ بطولس شی حل بشی اے امام اہل لے مفتی اہل لے قاضی اہل لے نو بس کا اہل تشے ملاو شو نو مسئلہ بطول سشی طول مسئلہ بحل شی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اے دیمان خاوندانو اطیعوا اللہ تابداریو کید اللہ و اطیعوا الرسول و تابداریو کید رسول اللہ و اولی الامر منکم دخاوندانو د حکم یعنی د حاکمان استاسونا فَإِن تَنَازَعْتُمْ کچرت پا جگڑ شوی تاسو فی شیئن پد سشی بارکے فردوہن واپس کئی فیصل داغی الاللہ اللہ تا والرسول او رسول داغتا ان کنتم کئی تاسو تؤمنون باللہ چیمان ساتی پا اللہ والیوم الاخر و پرز رستنیبانے ذالک دا فیصلہ واپس کول اللہ و رسول تا خیر غردا و احسن تعویلا او دیر خیست دف انجام کی اولو الامر گرد و تفسیرون دی کے دین مراد خلفاء دی او د ملک حکمرانان دی دغه د ملک د مشر خبره منل چې د الله او د رسول نا فرمانی نیوی دا الله په موږ واجب کړي یا بھائی په خبره پويږي کنه پويږي د اولو الامر اطاعت چې د ګناه حکم ني نو دا به بنه یاد اولو الامر نہ مراد دی دے کہ علماء و فقہا دی ایک ورزنی مسئلے منسوسی دی قرآن کی دی حدیثو کی دی زن مسئلے دے استنباط دی اکا قرآن و سنتم وی نو عوام خپاغین پوئی نگردو عالمان و فقہاو دا غی تابداریم لازم کا ہر سڑے کو په مسئلہ نه پويږي نو اول الامر کې دو ترجمه شو یو حاکمان دي نو د وقت د حاکم تابداری چې د الله او د رسول نافرمانی نه دا الله لازم کړی دا او دا الله واجب کړی دا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
کشرت جګړه مرال دی او شی بارا کې دی او مسری بارا کې اگر جګړه ال راضی چې صریح حکم قران او سنت کې نیوي فردوه الى الله والرسول دا قیاس د ذکر کوي دا مسله وا قران او سنت ته واپس کوي د قران او سنت پر اړه کې د دې مسلې چې داغي صریح دلیل قران او سنت کې نشتا داغې نه استنباط بو کوي او د مقیس علیه پمنس کی اغه علت مشترک برو باسی او داغه حکم برو باسی الم ترت غورنا الى الذين هوكسانتا یزعمون چې غي ګمان کوي انهم امنو دا چې بشک د ایمان وروړي دي بما په کتاب انزل الیک چرا لګلې شوی د حبیب تاسو ته و ما انزل من قبلک او په کتابونو چرا لګلې شوی د تاسو نه مخکې او د دې باوجود یریدون د اراده لري ایتها الى الطاغوت چې دای فیصله یو شیطان تا ایغه قرآن او سنت مخالف فیصله کوي وقد امروا بی او بشک حکم کړي شوی د دوی تای یکفرو بی دا چې انکار بکوي د شیطان نا ويريد الشیطان او اراده لري شیطان ايذلهم ضلالا بعيدا دا چې گمراهان کی دی په گمراهی لری سرا اې دای په یو لری گمراهی گمراهان کی وګوره طاغوت دې کې څوک دی چې هغه د قران او سنت مقابله کې غلطی فیصله کوي نو ته قران او سنت پریزي او هغه ته فیصله وړي دا خوې د منافقانو ده دا خوې د منافقانو ده بعض علما وایي طاغوت سو کعب ابن الاشرف ذکر کثیر الطغیان او بعض علما وایي طاغوت سوق ده کل من يحكم بالباطل سوق چې د باطل فیصله کوي خور ته حق قران او سنت معلوم نه او د باطل فیصله کوي نو ګورد ته طاغوت وي واذا قيل لهم کلچویل شدوی تا تعالوا راشی الى ما انزل الله اغا کتاب تا چرا لگلے دی اللہ ویل الرسول راشی پیغمبر دا اللہ تا رأیت المنافقین دو گور بت منافقان یسدون عنک سدودا چی بندیگی بدئیستانا پا بندی دلو سراب فکیف اذا صابتهم مصیبت نو څنګه حال وای کله جورسیږي دوی ته مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب دا اعمال چړوان دي لګلی دي لاسونو دوی ثم جاءوك بیا راشد ایتا یحلفون قسمون خریدای بالله فالله بانی ان اردنا چې زمونږ اراده نوا الا احسانا مگر د نیکي او د خېګړې وتوفیقا او د جوړه چې د دواړو جګړمارو په منځ کې جوړه خراشي بعض علماء دلته واقعیا ذکر کړي او بعضی سندي کلام پکې کړي چې یو مسلمان او د یو يهودي او منافق جګړه وا يهودي ورته پیغمبر علیه السلام پیغمبر ته فیصله وړو او منافق ورته وکاب بیا شفرفتزو ځکه يهودي را پته و چې موږ دا خرسيږي
او د الله پیغمبر داسې نه کوي او منافق خو په دوکاو نو فیصله یوړه يهودی تا حضرت عمر رضی الله عنه وې دې قتل کړي او داسې تاریخ او بعض مفسرین لیکلي بعضی سندی کلام پکې کړي بعضی سندی کلام پکې کړي اولائک الذین دا هغه کسان دي یعلم الله چې پویږي الله ما فاغس فی قلوبهم چې دې پزړو کې فاعرض عنهم نو مخ غرزو د دوینا واعظهم او نصیحت کدویتا وقل لهم وایدویتا فی انفسهم فبارد نفسونو دوی کی قولا بلیغا وینا اثرناکا یقل لهم فی انفسهم یومانا علماء دا کړي ویقل لهم خالیا لا یکون معهم احد تاسو پپټا ورته وایا ای وی پپټا نصیحت دا ډیر را بلون کې د قبولولا کله پګړه کې سړیو شرمې ا پښتنو کې هو یو هنګ دی نو دې په جذبه کې راغی اړو سره وی منم نا د سره سره کو منم نه او کله ولتا پټ غونځي وي وګوره دا غي عزت برقرار شو هغه د چا مخ کې و نشرمې دو کوي من الستام غاړه خلاص شو او کنه مانی نو هغه دې و نشرمولو نن ګور اې دې په لګوره الله مولوی عالمان کا د خلق شرمې دو ته نوم د دعوت او تبلیغ ښه په منبر ناس ته قران بخاری دې مخه لره او نصیحت کو یو سړی په شرمورو شرمولو اسی ور سره پرې نه خل ذاتی حمله پیو کې نو که دعوت او تبلیغ د بل شرمولي خدا او بس اسانه خبره ده وګوره په دې کې وګوره فرق کوي د نن اکثر دعوتونه او درسونه د بل د شرمولو دي بل پورې د مسخرو دي بل پورې د خنداګانو دي ناغه نورم په هین کې راغی انور دم کفر ته رسول نور دم ځان ته درولو نو دعوت او تبلیغ کې به مسخره نه کوي د شاده شرمولو کوشش بنه کې قسم دې په دې بازي دعوتونو او جتا ورته درس نو میخه چې دې پیونه نشي کنه نو ثواب خورونیت مکوا ته خود خلق شرمه تا خلق ټول د دین نه متنفر کړ نو دعوت جدا دلته وي پټ ولا وایا وایا دوی تب بارد نفسونو دوی کی وینا اثرنا کا وما ارسلنا من رسول وما ارسلنا نور علی گلم من رسول نسو پیغمبر الا لیطاع باذن الله مگر د دې لپاره چې تابعداري وکړي شي داغه تابعداري وکړي شي داغه په حکم د الله باذن الله ولو انهم کشرت ودوی اذ ظلموا انفسهم کله چې دي ظلم کړو په خپل ځانونو باندې جاءو کا راغل ودیتا ست حبیبا فاستغفر الله نو بخنه غختله ود الله نا واستغفر لهم الرسول او بخنه غختله ود دوی د پار رسول الله عليه السلام لوجد الله نخام خامندل بودوی اللہ لرا تواب الرحیم توب قبل ان کے اور رحم کو ان کے وردا اللہ دا حبیب د ژوندون حال ذکر کئی ایو سڑی گناہوں کا ظلموں کو نو کدی راغله وی دا الله نه بخنه غوخته وی او دا الله حبیب له ویلې چې ما خدا دا ګناه کړی دا الله په حضور کې مال بخنه واړه او دا الله حبیب په مبارک لاس دعا ورته کړی او په مبارک خلا لوجد الله تواب الرحیم
نخامخا مندل بے اللہ توبہ قبل ان کے و مہربان. وفات نفس بازی خلق یو واقعا ذکر کرنے را دا کیسا را دا سا حدیث نرے دا دس صحابی قول نرے. وی عتبی وی زناستم د قبر د نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا یو باندشی راہے او سلام واشور السلام علیک یا رسول اللہ سمعت اللہ یقول ولو انہم اذ ظلموا انفسهم ثم جاءوک وقد جئتک مستغفرا لذنبی مستشفعا بک الى ربی. ادا اشعار ہوئی ورد اشعار صحیح دی خدا واقعا اہل علم لکلی چکی سیدہ زمونگ دن د کسو نرے. اے ویا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فتواب من طیبهن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. اے غرہا چیف دی دید کی دی قبر مبارک کی استاسو بدن مبارک دفن شوے نستاسو د بدن د وجنا دا ټول ازمک غرونا او ډیرې خوشبویداري شوی. زما نفس دی قربان شي دا قبر نچتا سوداغي اوسیدون کیه پدې قبر کې پاک دامنی پرتا دا پدې کې سخا او کرم پروت دې. نو چا خوب ولید غلې چې زبس طالب خنو شو وګوره دا کیسه دا سپوږی په خبره باندې دین زموږ د کیسو نه دی زموږ دین قران او سنت دی او د دین کم مستنبط علوم دی. اهل علم لیکلی دا یو منکر موضوع او د دروغ واقعا دا ازان لګور سره کتابونه پیدا کی او هغه د انصاف په نظر مطالعه کی او الله نو غواړي چې الله ماته د حق لار پر نظام التوسل والوسیله د شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله کتاب دی. د وسیلی جائز او ناجائز قسمونه د امام البانی رحمت الله علیه کتاب دی. دارنگی علامہ ابن عبدالہادی داغی کتاب دے او د محمد ابن بشیر سہسوانی کتاب دے. نو دا کتابونه پدې مسلو لیکلي. فلا وربک بعض علماء وی دا لا زائد دا اد فارد تاکید د معنا د قسمنا او سو کوئی لا زائد نه دا رد دیو کلام فلا پسدا سندا سنگ چستا سو گمان نے وربکا قسم دی وی پرفستا بانے لا یومنون دی مومنان نشکی دے حتی یحکمو کا تردی چی دی فیصلک ان کی اگرزی فیصلک ان کی اگرزی تعالی را حتی یحکمو کا تردی چی دی فیصلک ان کی اگرزوی تاسل رحبیوا فیما پاغ مسائلو کی شجر بینهم چی پاغی کی اختلاف را غلد پمند دوی کی اچی تاسو کما فیصلو کسم لا یجدو فی انفسهم بیان مومی دی پخپل ازرونو کی ستنگی مما داغن قدویت چتا کما فیصلہ کڑی ویسلمو تسلیما او منی دی استا فیصلہ پا امیشہ من لسرام. ور آیات کی دلتا یوسو شرطون ذکر کل
و استاد رب دی قسم وی تراغي قسم دی پرفستا چې دای به مؤمنان نشي ترڅو چې درې خبرې نه راغلي سو خبرې چې کمی خبرې اختلافي دي نو تاسو استاسو سنت په هغه کې فیصله کوونکې ګرځي اوبای یو شرط باندې پوښوي دا د ایمان د پاره یو شرط دی دویم دا چې تاسو حبیب کما فیصله وکا نوړکم په خفن نه او لکم په تنگ نه ایک دی وی د خلقو د ننګ شرم به ومنم خدا الله او د رسول په فیصله فضل کې خفنه بیا وی قسم دی وستا پر رب مؤمن نه عقل رسوي ز وختي تور به ومنم لکه پښتانه وی خود زهر ګټ تیر به کم وینا تر وختي تور نه همیشه بستا فیصله منی آسو شرطونه شول بھائی ها تو شول ها څوک ویلې شي بھائی ها ته ویلې شي وای کنه دا دسا غونډي نه بھائی سلام ته خپل ځان نه خبر نه اگر وسه خبر شي اپرون تیر شول وای د غونډي حق شته یو شوروا ورکولو کې حق شته نو سبق لراوي خولو کې د غونډي حق نشته بھائی کتا چې پخې کې گاونډي د غونو کو نه خپای اکته سبق یاد دی وغود دی ولا غږ نه کې دا و دې بیړه کار ککا ها بھائی د شرطونه مرتونه دغه نه کلا و دې خنور رانی دې کول ابن شوګدار تر به کې نوم نو ها ورکه بیا لکسم شو څوک پوښل پدری شرطونه باندې اے دادری شرطونه دی وای چې چا کینی یو چې اختلافي مسلې دي نو دیب قرآن و سنت فیصله کون کے گرزئی او دا اللہ او دا رسول پا فیصلے پا دی برد کی خفقی گمنا عذاب وقتی تور نوی امیشہ بدی تغاڑ کی دی ولو انا کتبنا علیہم او که چرتوی مونگا کتبنا علیہم چی فرس کڑے وی مونگ پدوی ایمانی ان اقتلوا انفسکم دا چی قتل کئی زانو نخپل او اخرجو من دیارکم یا وزید اخپل کورننا ما فعلو نوکوکڑے دین لرا الا قلیل منهم مگر لگو کسانو ددوینا ولو انهم کچرت ودوی فعلوا چکړې و ما هغه يعذون به چې نصیحت ورکی دی شي د لفاغ لکان خیر اللهم نخام خدا بغور ودوی د پارا واشد تثبیتا اخ مضبوطون ک به ودوی لر په حق باندې اے آیات بارک علماء دو تفسیرونه ذکر کړی بعضی وی علیہم کی ضمیر منافقان تراجی ہدایات د منافقان مبارک ہے سوک وی علیہم کی ضمیر مومنان تنے دغه کوم مؤمنانو تشي ایوي کبدي مؤمنانو می فرض کړي چې ځان به وجنای د کورونو نه بوزي نو ایدا ونه کړي الا قليل منهم نه مراد خاص مخلصین به مراد شي اے مسلمانان ډېر وی خو مخلصین پکې کم وی یا بھائی اکد منافقان مبارک شي نو وین بکړې وې مگر لغون تھی اے سم منافقان خو باډو کړې نه وې او لغون تھی دریاو د سمات د فار بکړې وې لګو با دریاو د سمات د فار کړې وې آسو پوښوي د آیات په مقصد دا دو مقصدونه اهل علم ذکر کړی دي دا دو مقصدونه اهل علم ذکر کړی ولهدیناهم
او خامخا وَإِذَا لَّآتَيْنَاهُمْ پدغ وخت کی خامخا ورکړې به موږ دوی ته ملذنا د خپل طرف ناجرن عظیم اجر وی ولهدیناهم خامخا هدایت به مکړې دوی ته صراط مستقیما لارنی غتا ومن یطع الله والرسول هر هغه چې تابعداري وکړه الله او د رسول الله اے سید الله او د رسول کما زنانا او نارینه تابع شو فاولائک نو دغه کسان پرز د قیامت مع الذین دهغه کسانو سره بوي انعم الله علیهم چې نام کړه د الله پاغوی باندې من النبیین د پیغمبرانو نا والصدیقین او درشتینو خلقنا والشهداء او د شهیدانو نا والصالحین او د نیکانو خلقنا وحسن اولئک رفیقا او خیست دی دغه خلق په ملګرتیا کې ہدایات ډیر لوی د خوشحالی یاد ته امام طبرانی او حدیث ذکر کړي ویو صحابی نبی علیہ السلام درائے اللہ حبیب توئی اے دا اللہ حبیب آتمات د بچونم زیاد خوگی زپکور کے ناس تمنو چتا سرایات کم صبر می نکیگی جستاسو مخ مبارک تا مکتلی دی خو چکل خپل مرگ رایات کم اوستاسو وفات رایات کم نزپوشم چتاسو به جنت ته وردن نشي او په یو اوچت مقام کې وي او ځکه وردن نشم نو کته مرتبه وي کتبم نو زیریګم چې اسنه جنت کې دیو نو ګورم هغه جنت و مال جنت ني چې تاسو پکې نو ګورم نو ی الله د آیات رولې ګلو الله حبيب سے جواب ورنکو او جبريل علیہ السلام دا آیات را نازل کو بعض علماء وی دا حدیث سندن حسن دے اللہ وی دا چې دا اللہ و دا رسول صحیح تابعداریو کا نو دے با جنت کی اغی سرائی انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین و سروئی د صحابه یو عجیب مینا وا یو صحابي نبی علیہ السلام ته ویلی وای دا غده چې دای اذان په خوب کې لیدلو وای دا الله حبیب چې کله تاسو وفات شي یو زم مونږ وفات شو نو تاسو وړي روچته مرتبه کیږي نو مو خو به تاسو ال توینو نه ډېر خفقان ذکر کو ډېر خفقان ذکر کو نو الله د آیات رولې ګلو اے الله حبیب المرء ما من حب سړې به جنت کې داغ چا سره چی مینلا متفقن علی حدیث دے انس رضی اللہ عنہ فرمائی فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث دیمان نفس مسلمانان دور پبل سنو خوشحال سمر چی پدی حدیث خوشحال شول چی سڑے با جنت کی چا سرائی زنانه با جنت کی چا سرائی چی دزڑ بینا دا انس رضی اللہ عنہ وی زما خدا الله د رسول علیہ السلام سره مینا دا او د ابو بکر صدیق او د عمر رضی الله عنه سره مینا دا امید ساتم چې ما با الله د خبر نه د دوی سره راپورته کی اگر چې عمل می د دوی د عمل غنته نه ده دا د مسلم شریف حدیث ته وګوره د الله د رسول مرګرتیا به ملاویږي دا غي په صحیح تابعداري
الله دې مونږ کې د خپل حبيب اتباع راولي یا بھائی دا ګور د علم ضرورت دی جمعات لوسنګ د نکېږي د پیغمبر سنت سری څنګه ببار کېږي او دس بسنګ کې مز بسنګ کې الله حبيب صلو کما رایتمونی وصلی مال او ګورین داسې مزو کوي اسی جديدو پور تکیدو له مز نه وای نو په مز کې دا غي تابعداري هر یو شی کې د سنت او تابعداري چی وی نو د دې آیات کم انعام چې د داب ال نصیب کی ذالک الفضل من الله دا مهربانی د الله د طرفنا چې ګور یو کته مرتبه والے د سمر لوی مرتبه والو سره مرګره کو وکفا بالله علیما او کافی دے اللہ پوہا الہ العالمین کافی دے پوہا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو خذو حذرکم راواخ لی سامان د بچاو خپل سامان دیری خپل اسلحہ راوالی فافروا ثباتن نو زید الله پلار کی د جهاد د پار کافر سرا ثباتن ډل ډلی او انفرو جميعا یا وزی ټول پیوزه یک دلګو ضرورت دې نو لګلاړ شي او کنفیر عامه دې او د ټول ضرورت دې نو ټول لاړ شي لګ لګ لاړ شي صبات جمع ود صبتن او دا جماعت د رجال توي چې د لسو د پاسي یا مختلف جماعتونه لاړ شي چې څومره ضرورت وي یا غون لاړ شي چې دې ته نفیر عامه وي وان منکم او بشک زنید تاسنا لمن خامخا غسوق دی لیبت ان چې رستو کیږي د جهاد فرضینا رستو کیږي د جهاد فرضینا ادي علماء یو متعدی ما نام کړو لازمی تاسو لازمی واوریدا متعدی معنی دا سره زنی پتاسو کې خامخا غسوق دی لیبت ان چې خامخا نور رستو کید فرض جهادنا منافقان دی خلق لوی مزئی فین صابتکم مصیبت کشرت ورسیږي تاسو ته مصیبت قال وایدا منافق قد انعم الله علیا بیشک انعام کړه والله پما باندې اذ لم اکم معهم کلش نو مزد دوی سر شهیدا حاضر او موجود نو ما اے د دشمن نس تکلیف ملاو شو نګور دې بی دیني ته د الله د انعام نوم کې خو کړه ګور دې په ګور دې الله عذاب داسي وی چې کانیو نو وريږي خوستا ذهن نشکور کو بی خوندی درتا خون خکاری او عذاب درته انعام خکاری انعام درته عذاب خکاری ګور د جهاد فرضی نه پات کېدل سور لوی جرم ده خود دی منافقان ورته نوم د سکی خو وی قد انعم الله علیا نو کله ذهن الله عذاب د ذهن نشکور شو خو ته بد وی او بد تخوی ولئن صابکم فضل من الله او که شرط ورسیږي تاسو ته مهرباني د الله د طرفنا فتح حاصل شوا غنیمت ملاو شو ليقولن نخام خوای دے اے دا منافق وای کعلم تکن تبویگ نشنوا بینکم پمنستاسو کی و بینہو او پمندد کی سدوستانا مودتن سدوستی
ما استاد من کې جوړ سو دوستی نشته ګور غنیمت تقسیم وای او مال اړه را کوینا یا لیتنی او پړ کې وای ہے افسوس کنت معهم چې زمد دوی سره موجود و پدې مکا فافوز فوزا عظیما نو کامیاب شوه به په کامیابی لوی سره اے منافق لوی کامیابی د دنیا حاصل دو توي فليقاتل في سبيل الله نو جهاد دیو کی د الله لار کی الذين هکسان یشرون الحیات الدنیا چې غي خرڅوي او قربانوي ژوند د دنیا بالآخرہ په مقابله د آخرت کې ومن يقاتل في سبيل الله چاچ جهاد کو پلار د الله کی فیقتل نو دې شهید کړي شو او یغلب یا غالب شو فسوف نوتی زرد چ وربکم مدتا اجر عظیما اجر لوی اجر ورکو ورتا سمخ کی ویلیو سورہ بقرہ کې چې یشرون کې لفظ شرا په معنا د باع او د اشترا دواړو راځي دا لفظ د ازدادونه دی نو کې یشرون په معنا د اشترون شي نو بیا د اسم موصول نه مراد منافقان شي الذين يشترون جغي اخلي ژوند دنیا د آخرت مقابله کې آخرت پرې خو دنیا واغستا نو کدی یشترون معنا شو نو بیا بد الذين موصول منافقان مراد شي او کدی دې کې یشرون په معنا د یبيعون شي نو د اسم موصول مؤمنان به مراد شي جهاد دیو کی دا اللہ لارا کیا کسان یشرونا چی غی خرسوی قربانوی جوند دنیا دا اخیرت مقابلہ کی اجر عظیم نا مراد سدے اللہ بیو لوی جنت ورکی جنت تبے وردن کی اسمر درجی چی پا جہاد ملاوی کی دمر پبل سنا وای په جنت کې سل درجی او د هرې درجه په منځ کې دومره فاصله ده لکه د اسمان او د زمکې په منځ کې اعد الله تعالی للمجاهدین فی سبیله او دا ټول د جهاد کوونکو د پاره الله تیاری کړی دي وما لکم سشوی تاسو لرا لا تقاتلون چتاسو سشوی تاسو لرا چه جهاد نکوی فی سبیل اللہ فلارد اللہ کی والمستضعفین من الرجال او کمزوری د نارینونا والنساء د زنانونا والولدان او د ماشومانونا الذین کسان یقولون شوائی ربنا ایزمونگ ربا اخرجنا اباسی مونگ من هذه القریتی ددیکلنا چدادا سے خارنے الظالم اہلها چه ظالمان دیوسیدن کی ددی خار وجعل لنا من لدنک ولیا اگرز مونگتا دخپل طرف نسوک دوست وجعل لنا من لدنک نصیرا اگرز مونگتا دخپل طرف نصیرا امدادی ورد اول مستضعفین پسات ہفتے آیات کے سوچ کوئی نو یا علی الاسم الجلیل فی سبیل اللہ کے دا اللہ نم راغلے نو والمستضعفین پاغی عطف دے ایسی شوی چی دا اللہ لارکن جنگی گئی او دا کمزور لارا چی آغا دا غی دا کافر دا پنج نخلاسولنی
یادا په دې سبیل باندې عطف ده فی خلاص المستضعفین اے باز کمزوری سړی زنانا ماشومان د کافرو په جیلونو کې ای ور سره ظلمونه کول زیاتی کول دا په مکه مکرمه کې پاتې مشرکان او هجرت تن پرې خل او دای د هجرت نه کمزوري مو ابن عباس رضی الله عنهما وی بخاری شریف حدیث ده كنت انا و امي من المستضعفين زاو مور من پدغه کمزورو کیو چې بس راګیر کړیو پری خوې نه هجرت تا وګوره jihad وې د الله لپاره کې اتجیت کې نه دا کمزوري مسلمانانو زنانا او ماشومان چې د کافرو په لاسو کې دي او غي جاړي فریادونه کوي نو دای بسوک د ظالم د پنج نخلاصي دای بد ظالم د پنج نسو خلاصي نورم ډېر کمزوري مسلمانان کافر پات کړو کی تړلیو او بن کړیو او غي هجرت تن پرې خل اگر دې کی قریه نه مراد په اتفاق د مفسرین مکه مکرمه را وګور کلی ته د ظلم نسبتونو کو یا ظالم اهلها مکه خو یو مبارک او د برکت نډک خار دی نو العیاذ بالله ګوردا سیونه وی چې دا خار ظالم دی و یسیدون کی ظالمان دی خار خو مبارک دی د برکات نډک دی کله نه دنیا پیدا دنو د برکات نډک نه الذين هكسانا منو چې مؤمنان دي یقاتلون فی سبیل الله دی جهاد کوي پلار د الله کی والذین کفروا کسان چې کافر دي یقاتلون فی سبیل الطاغوت اغی جنگ کوي پلار د شیطان کی فقاتلوا اولیاء الشیطان نو جنگو کوي د ملګرو دوستانو د شیطان سره ان کید الشیطان یقینا مکر د شیطان کان ضعیفا د کمزور مفتی محمد شفیع رحم الله د آیات په تفسیر کې وایي یو د شیطان مکر ته کمزور وي خو مخ کی آیات کې دو شرطونه دي یو ایمان دی او بل اخلاص دی وګوره کچا کی ایمان هم دی او اخلاص هم دی نو د شیطان مکر کمزور ہے آمنو کی ذکر دی ایمان شو افی سبیل اللہ کے ذکر دی اخلاص دے د شیطان مکر په دوو سيزونه چې تا سره موجود وي نو دی بالمقابل کمزور ہے یو ایمان دے بل اخلاص دے د دې دوه وجونه بد د مکر کمزور کیږي او د مکر بن چلیږي یو در سره د ایمان یو لوی سرمایه ده بل د اخلاص یو لوی سرمایه ده بل د اخلاص یو لوی سرمایه ده بیا به عزت زړه دای مرګري ښا